بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، تیر ورځ یو ډیر میجر یو ډیر غټ ډیولپمنٹ په خیبر پښتونخوا کې هغه د خیبر پښتونخوا د مختلفو مدارسو او چې کوم غټ مدارس دي په مردان کې، پېښور، کوهاټ، صوابه وغیرہ، لکه تقریبا د 14 مدارسو د هغوی مشرانو، د هغوی مفتیانو یو فتوا ورکړې ده د عسکریت پسندۍ خلاف، د ملیټنسي خلاف په ملک کې د جهاد په حوالې سره. د دې فتوی بیک گراوند څه داسې و چې اسلام آباد کې چې کوم لال مسجد دی، د هغې خطیب یو خپل بیان کې دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې اسلامي نظام نشته دی او دلته اسلامی نظام پکار دی. او د دې بیان یې داسې ورکړی چې یاره کوم تحریک طالبان، کوم عسکریت پسند دي، ملیټنټس دي، د هغوی بیانیې ته تقویت ورکړی. اوس موږ ټولو ته پته ده چې یاره د 1300 کالو راسې د تحریک طالبان یا د دې عسکریت پسندۍ خلاف چې کوم دی، د ټولو نه زیات متاثره خلک د خیبر پښتونخوا دي، د ټولو نه زیات متاثره پښتانه دي، د پښتنو علاقې دي، د پښتنو سکولونه، د پښتنو مدرسې، د پښتنو سیاسي قیادت، د هغوی سماجي قیادت، د هغوی علماء کرام، لکه ټول دا زیاتره متاثره دي. نو ما په خیال د خیبر پښتونخوا علماو او جیدو علماو چې کوم دی، او بیا د هغې په بیک گراوند کې بیا چې کوم غټ فتوی د جامع ازهر یا تقی عثماني صاحب دي، د دوی دغه په رڼا کې فتوا ورکړې ده او په هغې کې د یو څو سوالونو جوابونه ورکړي دي. په هغې کې غټه خبره چې کوم دی د جهاد په حوالې سره، چې په اسلام کې د جهاد چې کوم کنسپټ دی، په دې حوالې سره جهاد په کومو حالاتو کې کیږي او د جهاد اعلان به څوک کوي. یو دا دی، یو هغه چې څوک د ملک حفاظت کوي، که هغه پولیس دی، که هغه فوج دی، که دوی د ملک په حفاظت په دوران کې دوی مړه شي، نو د دوی حیثیت به څه وي. او داسې که د دې خلاف څوک وسله اوچته کړي، نو هغوی په ریاست کې یا په شریعت کې د هغوی حیثیت به څه وي. نو د جهاد په حوالې سره دوی دا یو خبره کوي چې جهاد د اسلام یو ډیر اهم رکن دی او ډیر زیات سټریس هم دی پې، خو دا په مخصوصو حالاتو کې کیږي او دا کله فرض کفایي او دا کله بیا فرض عیني. نو دوی دا خبره کوي چې یاره کله په یو اسلامي ریاست باندې یا مسلمانانو په ملک باندې غیر مسلمه حمله وکړي، نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې د دې ملک حفاظت چې کوم دی هغه فرض، یعنی دغه حالاتو کې جهاد چې کوم دی هغه فرض العیني. دې سره بیا دوی دا وایي چې یاره د جهاد اعلان به څوک کوي. نو دوی وایي چې د جهاد اعلان چې کوم دی د شریعت مطابق او د اسلامی تعلیماتو مطابق، د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو مطابق چې دی د شریعت اعلان به سربراه مملکت کوي، یعنی د ملک مشر چې کومي، که هغه صدر وي، که هغه وزیر اعظم وي، خو چې د چا سره د ریاست اختیاري هغه به کوي او هغه ته دوی وایي چې په شریعت کې هغه ته امیر وایي. نو امیر به دا چې کوم دی دا اعلان به کوي، یعنی هغه دی وایي چې لکه په ریاست کې چې کوم مشر وي هغه به یې کوي. ځکه که چېرې افراد دا کار وکړو یا یو گروه دا کار وکړو، نو د هغې سره اسلام کې خبره دا کېږي چې بیا د فتنې او د فساد جوړېدو ډېره غټه خطره به وي. که چېرې په ذاتي حیثیت کې یا د یو ګروپ په حیثیت کې څوک دا اعلان وکړي. او دوی دا وایي چې په اسلام کې د هر څه نه زیات چې کوم تنبیه شوی دی هغه د فساد او د فتنې نه د بچ کېدو دپاره دی. ځکه چې اسلام کې د یو کس بې ګناه ژوند تېره، بلکې که ګناهګار یې هغه هم د ریاست کاري د افراد دا اختیار نشي اخیستلی. نو دوی وایي چې په اسلام کې او په شریعت کې، خاص کر اسلام دا خو د امن دین دی، په دې کې د دونه حده پورې دا چې د یو کس ژوند چې کوم دی هغه دا یو امانت دی. که یو کس چا قتل که، نو مطلب دا دی چې هغه لکه په کس قتل که، یو مسلمان په کس قتل که، نو لکه هغه دا ډېر لوی جرم دی په اسلام کې. او دې سره هم دوی دغه وایي چې د فتنې نه بچ کېدل پکار دي او د فتنې خلاف په جهاد او هغه به ریاست کې. بله خبره دا ده چې کم پولیس او کم د فوج ځوانان که د ریاست د حفاظت لپاره هغوی ډیوټي کوي او په دې دوران کې هغوی په حق ورسېدل یا قرباني ورکړه د سر، نو دا بالکل شهیدان دي د اسلام مطابق او د شریعت مطابق.
او که څوک د دوی خلاف ټوپک راواخلي، کوم خلک چې د ریاست حفاظت کوي که د دوی خلاف چا ټوپک راواغسته نو بیا دغه خلکو خلاف به چې کوم دی د دوی دا هغه به بغاوت کې یعنی دا به فتنه یا په بغاوت کې شمارل کېږي، نو د دوی خلاف هم هغه شانتې کاروایي کېږي. اسلام کې دوی دا وایي چې دا غلطه خبره ده چې اسلام کې پاکستان کې نظام غیر اسلامي دی. هغوی وایي چې دلته چې کوم جمهوري نظام دی که څوک دا یقین لري چې دا جمهوري نظام یا پارلیمنت چې کوم دی که د پارلیمنت قانون څوک دا ګڼي چې دا د قرآن او د سنت نه بالا دی او دا د الله تعالی د قانون نه بالا دی، نو دا بیا غیر اسلامي او گمراه کن دی. پاکستان کې خو قانون دا دی چې د پارلیمنت او د ټول دغه چې کوم څونه قانون سازي کیږي دا به د قرآن او د سنت تابع کیږي. دلته کې به داسې قانون نه جوړیږي چې هغه د قرآن او د سنت خلاف وي. نو د دې د وجې نه پاکستان کې چې کوم نظام دی دې ته تاسو غیر اسلامي نشئ ویلی. دا د فتوا کې دا خبره کیږي بلکې دا بالکل اسلامي نظام دی، دا د اسلام او د شریعت او د قرآن د روح مطابق دی. نو زه دا خبره کوم چې دا ډیره غټه فتوا ده او ما په خیال د خیبر پښتونخوا یا زمونږ چې علماء کرام دي هغوی وخت په وخت چې کوم دی د دې څیزونو تدارک دپاره د اسلام د صحیح روح دپاره چې کوم دی هغوی کار کړی دی. اوس بدقسمتي څه وشوه، په کار دا وه چې دا فتوا چې کومه ده دا کور په کور رسولې شوې وي، ځکه چې د دې په مقابله کې چې د عسکریت پسندو کومه یا هغه خلک چې چا د ریاست خلاف ټوپک راخستی دی، عام ولس وژني یا زوري، د هغوی بیانیه روزانه په سنه شکل کې خلک چې کوم دی هغه ګمراه کوي. اوس دلته کې که زموږ د میډیا کردار وګورئ، که زموږ د حکومت یا د سرکاري ادارو کردار وګورئ، نو د 14 علماء کرامو دوی چې کوم غټ کار وکړو په کار دا وه چې دا ډېر زیات اپریشیټ شوي وي، دې له چې کوم دی ډېر زیات ترویج ورکړی شوي وي. دا په مدرسو کې په جوماتونو کې دا په کار دی چې اویزان شي او هر چا ته دا وویلی شي چې اسلام کې جهاد څه دی، اسلام کې د ریاست خلاف ټوپک په کله راخلي، اسلام کې د جمهوریت څه کنسپټ دی، په اسلام کې څوک چې د ملک حفاظت کوي او هغوی شهیدان شول د هغوی د شهادت څه کنسپټ دی. نو ما دا وایي چې دا ډېر لوی کار او په کار زه به اپیل وکړم خپله میډیا ته هم، سرکاري ادارو ته، حکومتي ادارو ته، ریاستي ادارو ته چې دا دومره غټ کار زموږ علماء کرام وکړو، نو په کار دی چې دا اوس هر کور ته ورسو، هر جومات ته ورسو، هرې حجرې ته ورسو، هر امام بارګاه ته ورسو او خلکو ته دا موږ ووایو چې زموږ په دین او په اسلام او په شریعت کې جهاد څه ته وایي او فتنه څه ته وایي.